مشرانو امزولو کشرانو په جمع السلام علیکم. زبا د دې ټولو خبرونو وړاندې یو شعر وایم. ما ته د حارث په یو خبرو باندې یو شعر په ذهن کې راغی. وایي فن کوي ملګرو پښتانه یاران سر زله خفه شي خو ډېرېږي نه. چې دا حلقه او دا مشران آفتاب احمد خان شیرپاو سکندر آیت خان شیرپاو دا د دې علاقې سره عزیز ولی ده او د دې علاقې د دوی سره عزیز ولی ده. دوی داسې د خپله حلقه ګڼي چې مونږ دا زمونږ کور دی او خصوصا تاسې تنګې او شفقت. نو مونږ له پکار چې مونږ د خپل عزیز ولی مونږ د نور خلکو پسې ګرځو. مونږ له خدای پاک داسې یو مشر راکړی چې د هغه مثال نشته. اکثر مونږ بهر لاړ شو سوابۍ ته سوات ته پنجاب ته پنجاب ته هم چې لاړ شو او څوک رانه تپوس وکړي چې یاره د کوم ځای مونږ یې د فلاني هلکې ښه پارټي دې څوک ده پارټي دې مشران دې څوک دي. نو مونږ ته د مشر نوم وایو چې آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب زمونږ مشر موږ په قومي وطن پارټي کې یقین وکړئ هغوی په ټکه د وایي چېرها نن هر سړی بهر خلک یې مني. نن د ټول پاکستان په قایدینو کې واحد آفتاب احمد خان شیرپاو چې په حقیقي معنو کې د پښتون صحیح ترجماني کوي. نن بهر خلک چې کوم دی بهرحال کې پنجاب بلوچستان سندھ سرحد چې زموږ څومره مطلب په KPK کې څومره دغه دي او کوم ځای کې تاسو چې کوم دی د آفتاب احمد خان شیرپاو نوم والی نو تاسو ته به چا وکړي نر لیډر دی. یقین وکړئ چې ټول نه وړاندې موږ دا خبره کوي چې ډېر نر لیډر دی. نو موږ زموږ له خدای پاک داسې لیډر راکړی دی چې هغه د ټول خلک نر وایي او موږ به انشاءالله د هغه مټې مضبوطو موږ به ټیک ته خفګان به راځي. خو بدبختي ده اکثر موږ خلکو کې دا وي چې فطرت داسې دی یو سړي له د ښه خوراک ورکولو او نری وخت یې بټول مو خوړلو بیا به ساګ تړل کېږي او دا نن سبا چې کوم ساګ راغلي دي نو دې کې خو نه مرچکې شته او نه مالګه شته او نه پکې څه شته چې خلکو وخوړه. تاسو په خپله ولیدل ملګرو موجوده حکومت تاسو ولیده او موجوده لیډرشپ د دې حکومت چې کوم لیډرشپ دی نو دی د دریو شیزونو دشمن دی. هغه ثابت هم شو هغه په خپله ثابته کړه د اسلام په 1 نمبر دشمن دی د ملک په 2 نمبر دشمن دی او د قوم دشمن دی. د اسلام دشمنی تاسو ته معلومه شوه کله نه چې په دغه اسمبلی کې چې کوم دی حقیقي سیاستدانان ناست وو نو د اسرائیل او د قادیاني خلاف هغې قراردادونه پیش کول. نن وګورئ په هغه اسمبلی کې د یهودیانو د اسرائیلو حمایت کېږي. دا وجه څه ده دلته د اسلام دا کمی ده. نن وګورئ هغې کې مشران هغه خلک ناست دي چې چا به په دغه اسمبلی کې خلاف قراردادونه پیش کېدل. نن وګورئ ځای په ځای باندې چې کوم دی سپی پیدا کېږي او هغه د نبوت دعوې کوي. نن وګورئ هغه خلک چې تېرو حکومتونو چې کوم د هغې ته پانسۍ اډونه په توهین رسالت او په توهین رسول ورکړي هغه دوی چې کوم د رها کو بار لګي دا د اسلام سره دوستي او دغه او په خپله باندې دغه ریاست مدینه دروغ. ما په خپل ژوند کې د پاکستان په تاریخ کې دومره بېایمانه وزیر اعظم او بېایمانه لیډر نه لیدلی دومره دروغجن لیډر ما نه لیدلی. دویمه نقطه وګورئ د ملک په باره کې هغه ټایم کې چې کله په 1 کاله کې چې څومره قرضه په دې ملک باندې راغلې وه د هغې په ډبل تربل باندې چې کوم دی په 4.5 کالو کې راغلی. نن ستا ملک دیوالی دی تباه دی ستا هسپتالونه چې کوم دی ګرو کېږي ستا سټیټ بینک ګرو کېږي ستا چې کوم دی نور ډپارټمنټ ګرو کېږي. دا داسې یو ظالم راغی چې دا ملک یې لوټ کو تباه و برباد ملک یې تباه و برباد. دا د ملک د دشمنۍ غټ ثبوت دی. 3 نمبر کوم وګورئ کوم څیزونه زمونږ د روزمره د استعمال چې کوم څیزونه دي او هغه
هغه وخت کې چې کوم نه یو اویا کاله کې دومره نه ګران شوي څومره چې مطلب دی په ایستلو نیم کاله کې ګران نن غریب سړی ختم شو میډل کلاس چې کوم نه هغه غریبۍ ته ورسېدل زندگی ډېره سخته شوه او د دې نه پس هم بعضې زما په خیال باندې دله ووټ ورکول ګناه کبیره ده چا چې موټ ورکړی ګناه کبیره یې کړې ده یعنې لاړ شي مفتي نه تپوس کوي ابرتو ملګرو چا چې ووټ ورکړی کفاره دې ادا کړي او مطلب که مزید څوک مطلب کوي نو ګورئ هغه منې کوي دې خبرې نن ملک په ډېر خطرناک موړ ولاړ دی عزتمندو زه بیا په اخره کې وخت نه ضایع کوم مشران ناست دي دا مرحوم سر بلندی صاحب کورنۍ د ګل بلندی صاحب کورنۍ د هغوی خاندان د هغوی کشران د هغوی دوستان چې نن په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت وکړو د هغوی موږ شکریا ادا کوو ډېر ښه د هغوی وکړو او مبارکبادي وله ورکوو او انشاءالله ډېر ښه د روولۍ ځای له راغله ډېر ښه د پښتو ځای له راغله او ډېر ښه د مشرۍ کور له راغله انشاءالله دې له به خدای پاک چې کوم دی نو دا ګوند او دا ډله ټپله دا به کوي د خیر ګرځي او زموږ مخکې دوی ملګري موږ مخکې په دې قومي وطن پارټۍ کې دوی سابقه منظر په جماعت اسلامي کې حقیقت دی چې حارث خان ډېر یو تکړه ځوان دی تکړه ملګری دی او وخت په وخت باندې به ورسره زموږ چې کوم دی رابطې هم کېدي موږ به خپل هغه ذهن سازي